نجات بچوي نو هغه بم په دنیا کې د قرآن په اتباع باندې وي. که دنیا کې د قرآن اتباع نه وه نو د مرګ نه وروستو هغه سړي ته به د آخرت نجات نه کیږي. بله خبره ده چې د مرګ نه وروستو ورپسې مونږ د ختم په شل کل کې سپارې ووایو او وروې بخو. خو زما خپل خیال دا دی چې کم سړی په دنیا کې د قرآن دشمن پاتې شوی وي، د کم سړی ایمان په دنیا کې په قرآن باندې نو نو د مرګ نه وروستو به زما او ستا په سپارو وربخنو باندې بخلی کېږي نه، بلکې دنیا کې تاسو وګورئ هیڅوک دشمن پسې تاڼې او کچرۍ ته شپارس کولو ته څوک نه ځي. ته کښېنه نو تر اوسه دې څه کول داسې نه نوځه. دشمن پسې تاڼې او کچرۍ ته هیڅوک شپارس کولو ته نه ځي. قرآن کریم چې زه د قرآن په دشمن پسې شپارس کولو ته ورولېږم نو دا قرآن به الټه په ما لعنت وایي. اگر چې زمونږ د ملک دستور دا چې که سړی هر څنګه نو مونږه د مرګ نه وروسته په قبر هم تلاوت کو او د جمعې په شپه ورپسې په ختم کې هم سپارې وایي. بل د دې ملک دستور دا کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا. وریجی با پخشوی او خلق براشی پولاو با اخری او لاسونا با اوچت کی او لارش کنج. زما عزیزان عرشی سره ټوکا کسړیو کی خیر، خو مذهب سره او د خدای کتاب سره ټوکی نه دی پکار. سړی سړی ته بګوري سپارې به په هغه چا پسې د مرګ نه وروستو بخي چې چا خو په دنیا کې هم سپارې سره یو په روپۍ کې یو آنه دوستانه کړي. یو غټ ګورو ګنټال مړ شو، یو بامبړ مړ شو، پلیت مردار، پیسې او دولت ور سره ډېرو، جماعت یې نه ولیدلی، خدای نه ولیدلی، رسول یې نه ولیدلی، قرآن یې نه ولیدلی او ګورو ګنټال مړ شو. زه راوستم او د سپارو بکس میں پسر دے او صاحب سپارہ میں یو یو تو پڑھ لے یو پکی منیٹر غندی کم خیال کړی په دې ختمونو کې الکه تا ته سمرا پاتی دي اب مطلب دای چې دا سپارې کم سو کو نه وای چې پورا ختم ورپسې دا منیټرانم په دې ختمونو کې وی. زه د تعلقات په بنا باندې خار کې چې چرته پیښ شمه نو مالم پکې ثابت سپاره راکړي نو زما خو سترګې هم خوږېږي خو یو دوه درې ټکي پکې ووایم نور سپاره بند کړم. داسې ما نه تپوس کوي چې ستاسو سپاره پاتې ده؟ ما پوره ده وای نه تلاوت ما وشو کنه. نو بیا ستاسو دوا په کار ده دا ما غوندې اناړي مولا چې څوک ورته مخې له داسې په شوق نه راځي که نه جي.
بس دعا وشي ما نه دې کړی دا کار. زه سړی سړی ته ګورم چې پویم شپاړه سنې پې چې دا د خدای او د رسول او د قرآن دشمنو. ما نه دی ویلي چې خدای د دې تلاوت ثواب د ده پاروا ما بخلی نه ویم، ځکه چې زه په دې پویم چې دا قرآن به سبا ما په قیامت کې د ګریوان نه ونیسي چې تا په خپلم چرته په تاڼه او کچرۍ کې د دشمن شپارس کړی او کنا او کنه زه درته داسې فضل کتاب ښکارېدم چې په خپل دشمن پسې د شپارس ته لېږلما. ولې وقال الرسول یا ربی، جناب محمد رسول اللہ بد قیامت پورز د خدای په مخ کې دا دعوو کی یا ربی اے زما پروردگارا ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اے اللہ دا هغه قوم دے چې دنیا کې به ستا په قرآن پورې ټوکې کولې. نه صرف د پیسو او د دولت او داغه د سرمایه‌دارۍ وجه دی وي یا زما د ذاتی لالچ وجه دی وي چې زه د قرآن په هغه پسې شپارس کولو ته ورولېږم، بلکې زه خدام پوهېږم چې مړی مخکې پروت دی په کټ او د وخت تقاضا دا نه وي چې هغه وخت کې زه چیړ وکړم، د علم په شان داغ لګي که نه جي، نو زه دا وکړم چې صف کې ولاړ یم نیت یې نه تړم، ځکه چې زما ضمیر دا نه غواړي چې دې سړي زما په مخ کې قرآن ته ناول ویلی، دې سړي زما په مخ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې هستی متعلق دا ویلی دي چې هغه په خپل وخت کې یو لوی لیډر و، اوس هغه کې هیڅ نشته. فی الحال ستا په ملک کې د دې اعتقاد خلق موجود دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د خدای په ذات قسم وي چې خدای په خپل خدایي کې د سردار کونین غوندې نه څوک پیدا کړی او نه به پیدا کی. شانور شاه کشمیری رحمت الله علیه طالبانو په درس کې تپوس وکړو، دا تاسو هم طالبان یو ټکی مې واور یو د عربي طالبانو په مونږ خو وخت تیر شه وای پر رحمان باندې دا عمر هسې تیر شه لکه تیر شي یو ساعت په دا دنیا. خو تاسو ته وایم د کوواډ د مدرسې طالبان یې یا د هر ځای چې وخت ضایع کوئ ما. زه په تاسو پویم چې تاسو زیاته توجه مخلاص وینځلو ته سپینو جامو ته او په کوواټ کې په بازارونو کې چکرونو ته. هغه زمانہ لاړه چا د طالب پټکې به ډیوې باندې اوس وزیده او د کتاب په مطالعه کې به داسې مستغرق و چې هغه په سر به اور راغی نو هله به ورته پته ولګېده. نن ته د بدقسمتۍ نه ماښام چې دا د بازار خمبیره روټۍ او زیړه ښوروا وخورې دا سړي له خوب ورولي. تاسو قسم خوړی شئ چې تاسو د شپې کتاب داسې کتلی دی چې سهار بانګ هم در باندې ویلي، خوړی شئ دا قسم. ماسخوتن خو درته اشنایان راغلي دي
ته ما کره راځه او زه تا کره درځه او ته زما څنګې له راځه او زه ستا څنګې له راځه او چې 9 بجې شي بیا دله خوب درشي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به چې د شپې کتاب کته نو په جمی کې به هم کمیس وویستو چې د کمیس کې اثر دا دی چې د بدن له حرارت ورکوي سړي له خوب ورولي، نه چې دا یخ یخ بد هوا مې په دې بدن لګي چې خوب نه راولي چې کتاب ښه کتی شي. دوره وکې پټکې وتړې او 15 خبرې په عربي کې نشي کولی، رنگ ډنگ دې ښه برابري کنه جی. یو عرب راغی یو جماعت ته، امام ته وایي چې یا حضرت یا شیخ فترکنی انا اسأل من الناس ليس معي الزاد انا اذهب الى مکه. هغه ورته وایي چې چپ کرو چپ کرو. هغه ورته وایي یا شیخ انا لا ادري اي شيء چپ کرو معرف چپ کرو چپ کرو معرف اي شيء چپ کرو فترکنی انا اسأل من الناس ليس معي الزاد. ابي ورته چپ کرو رنگ ډنګ ښه جوړ کړی داسې غاړ ګډوره هم په سر کېنولی دی صاحبه. او تاسو پوه شئ نه طالب دې داسې وي چې هغه دوره وکړي او هغه راپاسي او عربي کې تقریر کولی شي. ولې په متنبي ویلو کې جنت نشته او نه په حماسه ویلو کې جنت دی، نه په سلم او صدرا ویلو کې جنت دی او نه په شری جامی او مختصر المعانی ویلو کې جنت دی. دا کتابونه جنت کده خالص په قرآن او په حدیث کې دی. دا کتابونه دی د پاره چې ستا په جبه کې لسانیت پیدا شي او ستا جبه نه لړم جوړ شي چا کړت کړی نه چې دغه ځای نه دی. تاسو پوه شئ په دې خفه نه شئ ښه، او که خفه شئ زما به څه وکړي موږ نه خوشحال لا څوک دي موږ نه خوشحالي څوک هم نشته. تاسو پوه شئ ته دې داسې ته دې داسې عاشق په کتاب لکه یو عاشق وی کانٹا میرے جگر کو لگا ہے تیرے غم کا کانٹا میرے جگر کو لگا ہے تیرے غم کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو نہ وضو جانتا ہوں نہ نماز آتا ہے سجدہ کر لیتا ہوں جب سامنے آتے ہو نعرہ تکبیر نہ وضو جانتا ہوں نہ نماز آتا ہے سجدہ کر لیتا ہوں جب سامنے آتے ہو یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں یوں سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. ته د داسې طالبې چې ستا په ځان اور لګي او تا ته پته ونه لګي. شانور شاه کشمیری رحمت الله علینا طالبانو تپوس ما قولك فی علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا علم غیب متعلق ستا عقیدہ دا شاہ صاحب عادت مبارک داو چه سوال و جواب دا طالبانو با عربی کی دا مدرسین حضرات و خدمت کی ممدار دے چه افتا کی کم از کم یو ورز طالب دیزان جوڑی سوال با عربی کی کئی استاز دیجان جوڑی جواب با عربی کی. تا سو گو رہی دی یونیورسٹو دا کالجونو یونیورسٹی تا چالک راشی پڑھائی انگریزی کی ہوئی اور جواب انگریزی کی اور سوال انگریزی کی.
زمونږ باندې د دورې د طالبانو حال دای چې سوال دی منګ عربي کې وي او جواب دی مانګي تاسو پوه شئ نو شاه صاحب رحمت الله علیه ورته فرمایل چې للعلم غیب مقامان مقام للشریعه ومقام للمدح د علم غیب دو مقام یو مقام د شریعت ته او یو مقام د مدح کمانه چا استفتاء وکړه چا د حضور د علم غیب متعلق نو استفتاء په صورت کې با فتوا هغه چې کومه قران ویل ده او کمانه چا تپوس په عشق د سردار کونین کې وکړو دو فتوی شاه صاحب ستا عشق څومره دی د رسول الله د علم متعلق نو بیا به هغه فتوا ورکوم چې کومه قصیده برده والا ویلې ده قصیده برده والا څه ویلي ومن علومك علم اللوح والقلم ومن علومك علم اللوح والقلم او من علومك كب بیا من د پاره د تبعیض علما دې تاسو پوهیږئ من علومك كب بیا من د پاره د تبعیض وی یا رسول الله ستا په علومو کې لوح قلم چې ده هغه باز علم دی ایو جز دی تاسو پوه شئ عرض میں داو چې د سردار متعلق د مسلمان عقیده دا پکار دا چې د خدای په خدای کې نه داسې څوک پیدا او نه به پیدا شي ستا په ملک کې داسې خلق شته چې هغه وایي چې د خپل وخت لوی لیډر و اوس هېڅ نشته دا شی به حاصلېږي عزیزانو په محنت چې تاکي علم راشي ایو بزرگ وی کنه وی تروم العز ثم تنام لیلا تروم العز ثم تنام لیلا یغوس البحر من طلب اللؤالی ترومو اے تطلبو رام یرومو په معنا د تطلبو سره تروم العز ثم تنام لیلا طلب عزت او د شپې ودک ورته یغوس البحر من طلب اللؤالی سوک چې ملغلره طلب یا په دریاب کې غوپی وي په خوب کې چرته ملغلره چاته نه ملاوي غوپمار په سمندر کې ځان غوپکای نو ملغلره برو باسي توس عزت هم غواړي علم هم غواړي تروم العز ثم تلام لیلا یغوس البحر من طلب اللؤالی فمن رام العلا من غیر قد فمن رام العلا من غیر قد اضاع العمر في طلب المحال فمن رام العلا من غیر قد چاچ طلبولو علم عزت من غیر قد بغیر د مشقت و محنت لویا مرتبه غواړي او مشقت نه اضاع العمر في طلب المحال ده ضایع کوي عمر په طلب دی او ناممکن شي لوی مرتبه بے د مشقت نه ضایع کول د عمر دی په طلب دی او ناممکن شي ترکت النوم ربي في الليالي ترکت النوم ربي في الليالي تبڅوي اے الله خوب میں پریخو د شپې صد پارا لاجل رضا کا یا مولا الموالی د پارا ستاد رضا خوب ولی نکوم ستاد رضا د پارا ستا زړه زما عزیزه د خدای کور وي ستا زړه د شیطان کور نه ستا زړه د دنیا کور نه ستا زړه به د تعلقاتو کور نه ستا زړه به د خدای کور لکه مولانا روم وی بخدا کسی نہ امرا بشگاف جان بیرون کن
बखुदा किसी न अमरा बशगाफ जान बिरून कुन के दरून खाने तू दिगरे चिकार दारद। वल्ला सीना में ओशलावा जड़ में राउबासा ब्याय सिरे का दनना दजड़ पा नुक्ता के ओगोरा। या अल्लाह जमा जड़ खो स्ता कोर दे नो स्ता कोर की दे बलचा सकार दे चराश उस अरकला चस्ता जड़ा द यार कोर्श स्ता जड़ा द महबूब कोर्श। हाजी चार कला स्ताक जड़ा द महबूब कोर्शी नबिया आशिक सड़ीता मलामतिया गाने डेरी नबिया बत सवाय माता गोरई ब्या बत सवाय ब्या बोए च अज़लुल आवाज़ हौल क़ल्ब ताइही अज़लुल आवाज़ हौल क़ल्ब ताइही वहवल अहिब्बति मिन्हु फी सौदाइही। और तब च ओशना द मलामत कौल को मलामत याद जड़ द पासा पासा गिरजी मलामत कौन को मलामत याद जड़ द पासा वहवल अहिब्बति मिन्हु फी सौदाइही। आओ द महबूब मिना दनन्ना द जड़ पा नुक्ता केदा नु खपा नशे स्ता मिने तद मलामत कौन को मलामत या नुकसान नशी रसा ब्याब तो आशिक व बमज़त दुहूर व मा अतैना बिमिस्लिही मज़त दुहूर व मा अतैना बिमिस्लिही वलक़द अता फ़अजज़ना अन नुज़राइही। मज़त दुहूर व मा अतैना बिमिस्लिही डेरे जमाने तेरे शुए खो जमा द यार गुंदी यो जमाने में पैदा न हर जमाना चिराश फ़अजज़ना अन नुज़राइही न जमा द यार द मिसल पैदा कोलो नाजिज़ कमा जमाना दा चाराला जमा द यार मिसाले पैदा जमा अजीजानो स्ताजड़ा द खुदाए कोर पकार कुरान गुंदी किताब मौजूद हुई हदीस गुंदी कलाम मौजूद हुई तालब बल किताब का तो मजा चंगा दरका यानी द खुदाए खबरे जमा मखे त प्रतिदिन द बलचा खबरे बचाला खनवर अलकता सुरिश्तिया वही दा में अबलश पा په دغه کې تپوس کړو خلکو نه دا کله چې دی تاسو په ایمان وایي چې د جمعات کې څومره ناس دي چې په دنیا کې داسې آشنایي چا سره شته چې دغه کتونه بغیر د آرام نه درځي تاسو شته حاجی صاحب تاسو تا تا وایم شته نشته ګوره नमूद होगर की चिन्ना अल्लाह द पारा लेवनियु न रसूल द पारा लेवनियु او न په दुनिया کې د चाबल चाश इंसान सरमदा से ताल्लुक शته चाغه د पारा लेवनियु कलेवनियु न सिर्फ और सिर्फ दौलत द पारा लेवनियु। हाजी नो आखिरत के छुटकारा होबा द अगा चाकीगी चा प दुनिया के खुदा द पारा लेवाने अगा संगा। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमहुल्लाह ताला व तबारक द तफसीर कबीर मुसन्निफ थे अगा तफसीर लिखले दे च मोर बला कीनी
او د امام فخر الدین رازی غوندې مفسر بروړي اوای په ایمان د اهل علم او اهل فضل و مجلس ته چې مونږ شپاړه سنې دا دعوه کولی شو چې په روپۍ کې یوه نم د امام فخر الدین رازی په تفسیر مونږ پوهېږو څوک ویلی شي یو پاڼه هم د هغه مراد بر روان قدرې کړی شي په تفسیر کې چې په کوم شان هغه تفسیر لیکلی دی ما ته وګورئ دا د کوم قماش انسان تقریر کوي په منبر ناست جنت داسې جهنم داسې یو منځ کې یو سړی را پاسې ورته حضرت عرض کو ته وایې چې جنت ډېر ښځې دی په هغې کې حورې دي حور مقصورات فی الخیام کأنهن الیاقوت اے هلکانو تاسو په ایمان ووایئ چې د سړي دا ایماني چې په دې ښار کوواټ کې مې یو بنګلګۍ ده پکې دوه درې نوکران دي دوه درې نوکرانې دي یو مې پکې ښځه ده مالیان دي د هغې دپاره شپه ورځ په ځان یو کړي پیسې پیدا کوي چې که چېرته دا بنګلې نوکران رانه لاړ نه شي چې تنخوا ورنه کړم دا کور کې مې چې کومه بلا کېنولې ده دا رانه خفه نه شي چې پیسې والا پیدا دا کوي که نه کوي که زمونږ شپاړه سنې دا ایماني چې په دا جنت متعلق خدای ویلی دي چې ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان ومن دون ورپسې څنګه دی وجنل جنتين دان په دې سوچ کړی دی چې سرمانونه په سر تړلي خدای ورک کجه ورک شي ډولای ډولای کېږي وجنل جنتين دان دا معنا چې تا په جنت کې داسې اډانه والی چې زه دا سیب چې دی د خوله کې غواړم د خوله کې نو سیب به ونه راوږد کې وفیهما تشتهي الانفس هر هغه شی به په جنت کې وي چې ستا نفس نه جي نوکر دې ما ته په پلیټ کې سیب پرې کړی پیش کی ويطوف عليهم ولدان مخلدون خادمان الکه څنګه بې اسی خیرن کیرن بې د خار د نوکرانو په شان نه اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا الله یاد جنت خادمان به دومره ښایسته وي چې ته ورته وګورې نو ته به وایې چې دا خو د ملغلرې نه چا تار ویستی دی یو د بل د پاسه ټپکیا وي لباس وحلوا اساور من فضه د زرو کنګڼې بیا شوي تاله چې په کوم لاس شی پیش کوي د زرو کنګڼې بیا شوي عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا جامع به د شنو ریخم واچوي جامع به د ریخم کنګڼ به چولی د ملغلرو غوندې ښایسته خادمان به دا به درته پلیټ کې پیش کړي حورې به څنګه وي تورې زیړې مندرې لوړې زمونږ پاکستان کې اسلام 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 دا دی راغی هغه دی را روان دی د دې مخې راغی هلکه که دا خو په پیاده را روان وی اوس به را رسېدلی وی غوږ کېدی زمونږ د ملک ښځې دومره لرې لاړې چې د دې خل سړو نیکونه د قبرونو نه راپاسي نو دا ښځې به را واپس نه کړي دومره لرې لاړې
دا ټوکی نه دي دا ایرانی چادرای سپیګمې پټي سترګې کولاو او د خار نیان چې سپیشل د خزو سرونو جوړولو دپاره زه یو جنج کې تللی وم هلکه څه چل دی ما دا نکاح لیټ شو وی جینۍ سر جوړولو له بوتلې ده پخوا خو به هلکانو سرونه جوړول که نه نیانو په دوکان کې اوس د ښځو سرونه شاید چې کوواټ کې به مي را به شي غم مه کوه ښځو سرونه دا دومره لرې لاړې دومره واګې مونږ دوی ته په ملا ور واچولې چې دا را واپس کول زما په ژوند کې ماته امید نشته وایي د خدای په لوی کرم به کیږي په عقل ګرانه ده زما د اشنا مینه که د هغه مهرباني وه ټیک ده څو پورې چې د عقل تقاضا ده زما ستا د تبلیغونو د چغو تقاضا ده ما عقل کې نه راځي دومره لرې لاړې ځکه چې د ورخه اوبه ووتې نو د ورخه تیرې اوبه په بیرته نه جاروځي د ورخه تیرې اوبه په بیرته نه جاروځي نه جاروځي تیر ساعت په بیرته بیا تیر ساعت په مثال مړی د لحد دی مړی چا دي ژوندي کړي په جړه په باب د دین کې دا مړ قوم دی که د اوښکو په ځای پې وینې وجاړې مړی په جړه نه ژوندي دا دومره لرې لاړې مونږ په خپل محنت او خوارۍ مکلف یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته دغه ډیوټي باندې مونږه پړیو مونږ به کوو هغه ډیوټۍ کې مونږ تقصیر کوو غریب په محله کې یو وخت منزل رانه شي امام پې د کفر فتوا لګوي غریب منځ نه کوي په محله کې امام ورته پلیت او مردار وایي سرمایهدار په کال کې د اختر په ورځ جماعت ته راشي زه د منبر نه ورکوشم په خیر خیری آئے خیری آئے شکر ہے کہ عید میں دن تا تمہاری ملاقات گھیتی ویندی ہے تاسو داسی تاسو پوشی سرمایہ دار تبیا سما ایمان ٹنگ نہ دے او غریب تا ٹنگ نا دا غریب بیڑا غر کشی پا منزونو کولو اخبار کی فوٹو نرازی سرمایہ دار کبھی او دس اولائی کیمرے اور پسی گرزی دادے پر کوٹیٹ شو اے درمیان میں نظر آ رہے ہیں فلان صاحب درمیان میں نظر آ رہے ہیں پدے خبر بمونگا گٹی کو یا پدے خبر بمونگا بخلے کی گو عرض داو چی خزب د جنت څنګه گئی قرآن کریم وئی حور مقصورات فی الخیام حورا پا عربی کی اغا خز توائی چی یو یو سترگے تر دے غوگا پورے را رسیدلی ترمیزی واقعہ دا چی حورو خال با د تندی د پاسه چې کم لګې دلی اغا خال با د دوارو سترگو پا منس کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مفسرین وائی چې دا آیات نازل شو خلقو یهودو وی چې خدای خبر دا د جنت حوری توری بئی زیڑی بئی مندرائی بئی لوڑی بئی قرآن راغے کأنہن الیاقوت والمرجان گویا دغه حوری بال د جنت پشان د یاقوتو د مرجانو وی په صفائی کی او بابا پکیوی فیہما عینان تجریان دو والے با پکی جاری دا دو جنت بھئی کا نور بمی ومن دونہما جنتان دے دو نسیوا با نورم ہوئی خدا دو با آگا چاہتے انعامی چی ولی من خاف مقام ربی ہی جنتان پا گناہ قادر شوی
او اجتناب دې ته وکړه چې خدای نه یریږم، نو دا دوه به انعام وي. ومن دونهما جنتان، هنا سوا به نور نه. عرض داو چې ته چا شوق دا وي چې ما ته د داسې جنت ملو شي. هلکه دا دورې والاو ته به پتې بخاري کې راځي چې د جنت یوه کمره به د ملغلرې وي او عرضها 60 میله، پلنوالی به 80 میله. و د خدای بندگان په کلی کې په جماعت پسې په یو کوټنۍ پسې مړ ګرځي چې او دې جماعت کې دا کوټنۍ شته زما د بوش د باش دپاره، نو هغه یوه کمره چې پلنوالی به 80 میله او د یاقوتو زبرجدو به دیوالونه وي، نو هغې دپاره په دنیا کې هېڅ لیونی نه شو، نه د منډې ووالي په سرک، نه د چغې ووالي، لیونی نه شو. استغراق په دوه قسمه دی، یو استغراق فی الله دی او یو استغراق فی الرسول. چاته چې د فنا فی الله مقام وي او چاته چې د فنا فی الرسول مقام. ته ولې په داسې کور پسې او داسې ځایونو پسې لیونی نه شي؟ تاله بل شی څنګه خوند درکوي، بل شی څنګه مزه درکوي، بل کتاب به څنګه خوند درکوي چې د قرآن غوندې کتاب موجودي، بل کلام به څنګه خوند درکوي چې د سردار کونین غوندې خبرې در سره په ډکس پرتي. بل هم لا چېرته کتاب شته چې څوک یې وګوري، بل څه. او دنیا کې نور دی څوک، خو یا خدای دی او یا جناب محمد رسول الله. 1,40,000 پیغمبران ټول كلهم من رسول الله ملتمس، كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم. 1,40,000 پیغمبران ټول په دربار اقدس د جناب محمد رسول الله کې درخواست کوي. څه وایي؟ غرفا من البحر او رشفا من الديم. یا رسول الله د دې خپل علم د دریاب نه یو لپه او که لپه نه وي یو ساس کې خو مونږ لم راکه. ولې په مسلم کې تاسو دا روایت نه دی کتلی چې دا دنیا به ټوله لاړه شي آدم علیه السلام ته چې ته اول الناس، ته راشه زمونږ سپارس وکړه. آدم علیه السلام وایي چې زه پکې نه، نوح علیہ السلام نا، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نا. رابشی سردار کونین تا اب را پاسی ورطب وی رازی دا زمان کار دے. ټولو پیغمبرانو تا پا دنیا کے چکم خصوصی اختیارات ملاو اگی پا دنیا کے ختم کری دی. مالا چراکڑے شو ما پټ ساتلی دی، اوس به په قیامت کې تاسو د پاره ښکاره کوم. یا الله تا ما سره وعده کړې وه چې ولسوف یعطیک ربک فترضا. اے الله ټول انبیاء خپل اختیارات په دنیا کې صرف کړي دي، ما نه دي کړي، نه مې قوم ته خیرې کړي، نه مې څه غوښتي، اوس مې دا دی راوویسته. الله به ورته وی حبیبا ته پې لاس ږدا او زه به یې بخمه، ته شپارس کوه او زه به یې بخمه. په دغه ورځ به سلاطین او انبیا ټول سرنګون ولاړي، یا به خدای وي چې هغه به عدالت کوي او یا به محمد رسول الله وي چې هغه به وکالت کوي. بل به څوک وي؟ لمن الملک اليوم، څوک دی نن چې سر اوچت کړي چې زم څه شی یم؟ دا لوی لوی
متکبرین د زمانه بسرنگون ولاړی لمن الملک اليوم आवाज بوش څوک دی د نن ورځې بادشاہ لله الواحد القهار زما عزیزانو چار کله هغه ژوند چې کوم به ټول عمر وي او ټول عمر به هغه ځای کې به صرف د خدای ذات او شان اقدس د سردار کونین زمون په کار راځي بل به څوک ټول رشتې به منقطع یوم یفر المرء من اخیه وصاحبته وبنیه پلار براشي زوی ته وای بچیا لک سرا که چې زما حساب کمې ده وای به زه خپل کار کوه که زما کم شو زه به څه کوم زه بیا زما عزیزان امام فخر الدین رازی تا هغه سړی را پاسېده او وی چې جنت زما خپل کور دومره ښایسته دی چې زه په 20 جنتونو وایم حورې وی زما خپله ښځه دومره ښایسته ده چې په 20 حورو یې نه ورکړم وی نو بیا څه وی ورته امام فخر الدین رازی په خدای مین ما خدای غواړم که خدای راته ځان ښیي خو مسلمانېږم کني د جنت او د حورو دپاره والله که مسلمان شما امام فخر الدین رازی مراقبه وکړه زړه کې ورته القاو شو یو القا ده یو الهام ده یو وحی ده دا به پیژنئ تاسو ګوره دا دغه چې نوی غوندې ملا شي که نه داسې راپاسي شرک 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 دغه لکه به سنډوي په خبره به نه پوهېږي القا الهام کرامات معجزات دې کې فرق دا به دې ټول پیژندلي بیا کرامت بعد الموت دا به دې ټول پیژندلي دا خسکی چرګ غوندې بې وخته بانګونه به نه وایي بله دا چې کومې علاقې ته لاړ شي اول به د خپل علم اعتبار قایم کې په خلکو به دا ومني چې زه ملا یم بیا چې ته څه خلک به مني چې دا یکدم یو من علم سره 10 منه عقل به په کار یاله به کار کېږي علم درکې راشي 2-3 کتابه خیال دی را 2-3 کتاب قسم په خدای خپلو کې ناست وي مونږ اوسړو پوهېږو نه مونږ نه پوهېږو استادان لګیایي او چشم استاد ورته وایي چشم من در چشم تو چشمان تو جای دیگر ما تماشای تو کردم تو تماشای دیگر 18 کاله وشو چې ما شرع چغمونی ویله 18 کاله ریاضی شرع چغمونی مې ویله استاد لګیا دی کرته وایي د افلاکو حرکات ښیي او ما دروازې ته داسې کته نو ما ته وی چشم من در چشم تو چشمان تو جای دیگر ما تماشای تو کردم تو تماشای دیگر زه تا ته ګورم ته دروازې ته ګورې زه ستا تماشه کوم ته چې دی د دروازو تماشې 18 کاله زما او زما ژوند چې ما بیا د استاز نه بغیر بل چاته نه دي کتلي اوس استاز ته ناست دی کله ترخ ګرې کله چې دی سټ ګرې کله ګیره دا چل کې کله سکه کله ګپې لګې وکې دا د سردار حدیث چې وی ناس به په درس کې داسې لکه صحابه به چې رسول الله ته ناست څنګه دي هغه الفاظ علی رؤوسهم الطیر ده که څه الفاظ دي حدیث کې راځي صحابه به داسې ناست وو چې سردار به بیان کولو تا به ویل چې د دوی په سرونو مارغان دي لکه د سړي په سر چې مارغي او خوځي نه چا مارغه وانولوځي سردار حدیث ته به داسې ناست ما ته وګورئ د سردار حدیث هم د خدای خبرې دي اسی کی محفل کی کہہ رہا ہوں کلام ان کی زبان میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی حدیثم په حقیقت کې د خدای کلام دی حدیث تاو کته ستا په دې ملک د حدیث دشمنان لاړ نیست نابود شو نام و نشان ورک شه او د حدیث چمن مغه سے آباد دی او تر قیامت به آباد وي ته چې ناستې په حدیث درس کې نو داسې به ناستې لکه چې په سر د مارغه ناستې بتمام اجزائه با ته ورته متوجه استاز ته والله
چې ما 14 کاله طالبګيري کړې ده او په 14 کاله کې چې استاد کم تقریر ما ته کړی ما له و ما علیه د استاد هغه الفاظ راته یاد دي والله د استاد د خولې او د لاس او د سترګو هغه حرکات سکنات هم په هغه ځایونو راته یاد دي چې دغه ځای کې حرکات داسې 15 کاله زما د تقریرونو وشو کما به په 15 کاله کې 15 منټ هم تقریر ته سوچ کړی نو زه به مسلمان نه ته خو چې 15 منټه تقریر کې هم جوړی که نه ګورې او راګورې او ورسره مضامین 15 منټه ما سوچ نه دی کړی چې ړومبنی تقریر مې کړی په کومه ورځ او تر ننه پورې ما سوچ چرې نه دی کړی زما دا ایمان دی چې زما ځان او زما خوله او زما هر څه د خدای دي چې څه د هغه خوښې زما خولې نه به یې وباسي کېنه اعوذ بالله بسم الله وایه او شروع شه تماشه کوه چې څه کي په دې خبره پوهېږې عرض مې دا و چې دین محبوب دی امام فخر الدین رازی ته وایي په خدای مین یم خدای غواړم که راته ځان ښایي خو مسلمانېږم کینی والله کې مسلمان امام فخر الدین رازی مراقبه وکړه چې مراقبه یې وکړه په زړه کې ورته القا وشو چې ووایه دې سړي ته چې که ته مسلمان شې نو خدای به درته ځان ښایي امام فخر الدین رازی را پاسېده ورته چې که ته مسلمان شوې نو خدای به درته ځان ښایي هغه ورته امام صاحب لیکلي راکړه ولیکه بیا د مراقبه وکړه بیا ورته په زړه کې القا وشو چې ولیکه ورته ولیکه په کاغذ لیکلي ورکړه چې لیکلي ورکړه خو چې ماسخوتن شو سړی مړ شو چې سړی مړ شو امام فخر الدین رازی ټوله شپه په جړا تېره کړه چې پارېلا دې سړي خو ما نه لیکلي اغوستي وو چې ته ما ته لیکلي راکړه چې زه مسلمانېږم چې مسلمان شم خدای به ما ته ځان ښیي نو یا الله تا خو ورته ځان ونه ښوده او سړی مړ شو آخره شپه کې سترګې ورغې خوب ګوري چې دا سړی په یو ښایسته باغ دی او یو تخت دی او پکې دا سړی پې ناست امام فخر الدین رازي وایي چې ما ولیدو زه ګبراو شم چې دا سړی خو مغه دی چې زه ورسره واده خلاف شویم وی راته وایي چې او امام صاحب ګبراوېږه مه راشه چې ورغلم ما ورته چې واده خلاف شم در سره په خدای مې دې قسمي چې د کوم شي تا را سره واده کړې وه په مغه شي خدای خوشحال کړم دیدار خو کیږي که نه سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں سنا ہے قبر قبر کے ورتوخی ما كنت تقول في حق هذا الرجل هذا څه دے سسی غدا لکا یاره گئی ما وای تم طالب ها طالب ګرای نه مون کرے گا بچہ هذا څه دے او اسم اشارت څه غواړي نو هذا پر مشار الله خو پکار دی کړه مشار الله ما كنت تقول في حق هذا الرجل د دې هسته متعلق تا سوي د چې ورته وګوري ورته هذا محمد رسول الله وآمنا به دا جناب محمد رسول الله دے او ما پی ایمان راوڑے او چاچ پا دنیا کے دا محمد رسول اللہ سر یارانا نوی کڑے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل دے چے ورطو گورن ورطوئی ہاں لا ادری آئے ہائے زخو اللہ کدا پی جنما سردار کونین فرمائی چې دا غمله کوړم به گزار دې مړی لا چې ورکی هغه دومره سخت وی چې د دې مړی وای आवाज په مشرق او مغرب کې واورېدې شي او چې دې ورته وی هاذا محمد رسول الله وآمنا به درا پاس وی د مانځه وخت دی ملائکی ورتوی نم کا نومت العروس نم نم دواړه برابر دي نم نم پوهیږئ
نم او نم، نم کنومت العروس یا نم کنومت العروس، په دې نور تاسو پوهیږئ. ودشا دا د منځونو ځای نه دی، کنومت العروس په شان د وده کېدو د لومبۍ شپې د ناوې. خو دا حدیث چېرته درته راشي استاد نه بیا تفصیل پوښتنه کوه چې دا تشبیه د لومبۍ شپې د ناوې سره دا په څه شي کېدل. حدیث کې خو عجایبات رنګ رنګ خوندونه بات وګورئ. که تاسو خیال وکئ ترمذي کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعات کې ناستو صحابه سره خبرې کولې، بیان کول صحابه ته یو اعرابي او باندې چې راغی او په جمعات کې متیاز راپرېښی. شته چرته حدیث شته کنه؟ اوس تاسو هر څه چې اورېدلي صحابه ورته په غوسه شو چې هلکه پیغمبر منع کړه چې پرېږدئ چې وکړي متیاز. هلکه دا عربي ولې داسې غلط کار وکړ؟ علماء محدثین وایي چل بلو چل دا نه و چې دا سړی ناپوهه او د جمعات آداب او احترام یې نه پېژنده، دا چل نه و. کوم مونځ چل څه زما خوښ. بادشاه ته اطلاع لاړه چې امام فخرالدین رازي وایي چې زه مونځ نه ورکوم تاسو ته. اوس چې با امام فخرالدین رازي وایي چې زه مونځ نه ورکوم، بل لا څوک و چې هغه به مخکې شوی وی مونځ به یې کړی وی. اوس خو که زه ووایم چې هلکه د دې سړي جنازه نه کېږي، دا لوی زنطلاق و. بل راپاسې وي ښایي کې د شانه د مسلمانه سره چې کلمه خو به یې ویلي که نه پیکي. امام فخرالدین رازي د ځئ بادشاه په خپله را روان شو. د امام فخرالدین رازي کور ته راغی، د خدمت کې کېناست چې صاحب مونږ نه څه غلطي شوې ده چې ته مانځله عیدګاه ته نه راځې. امام فخرالدین رازي ورته وویل چې اله به مانځله عیدګاه ته ځم چې په کوم ټمټم کې زه ځم نو د اس په ځای به هغه ټمټم تا نیولی او روان به زه به پاس ناست یم او بادشاه به ټمټم نیولی او روان کړی. امام شان ته ګوره او زمونږ شان ته ګوره. مولا هغه و، اوس مونږ هم مولیان یو. خدای دې رحم رحمان دې وکړي، خدای دې رحم. مونږ والله کې یو وزیر ته ټینګېدی، دا زمونږ وزیران صاحبان دي دا غریبان ځان له داسې د لوړې نه په دو دي، مونږ دوی ته نشو ټینګېدی. ورته نیمي چیني بشو صاحب 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 صاحب. ما په خپلې زندګۍ کې چاته صاحب نه دي ویلي، دا هم واورئ. خپلې زندګۍ کې ستاسو دوا د یو مې په خپلې زندګۍ کې چاته ټیټه خبره نه ده کړې. مولا سړي په خوله چاپلوسي ډېر سپک ښکاري. مولا څه کار دی چا به د چا چاپلوسي ګیري کوي، خوله به یې داسې چینګني. تاسو د اخبار کې کله ګورئ فوټو راغلی صاحب ولاړ ما ورته هسې خوله چینګه کړي، ما ته ګوري نه بل چا سره خبرې کوي، ما ورته دا خوله داسې چینګني ولي. دا د شرم خبره، شرم پکار. ضمیر هم دنیا کې څه شی دی، غیرت هم دنیا کې څه شی دی. مولا زمونږ یو استاد مونږ ته دا قاضي ویلو، هغه دا پټکې داسې ایښی، مونږ وی چې دا څه کې دا خو تکبر غوندې کې راځي. هغه وی زه به پټکې په دې ځای ږدمه چې قاضي او سلم او صدرا او میر زاهد ملا جلال مې په خېټه کې پروت دی، همې سړی څه شی دی چې هغه پټکې په دې ځای ږدي یا ټوپۍ په دې ځای پټکې به زه ږدم چې زما سینه د قرآن خزانه ده، زما سینه د حدیث نبوي خزانه ده، زه به دلته پټکې ږدم او داسې به ګرځم. دا غټ خېټې ویل چې دا دوی به پټکې کوږدي. مولا چې مولایي بادشاهان د زمانې به ستا په خپو کې پراته وي. تاسو وګورئ مفتی محمود یو درویش د زمانې و، یو ملنګ د زمانې و، بادشاهان به په خپو کې پراته وي. دا اولیاء وګورئ، داتا گنج بخش رحمت الله علیه کشف المحجوب وګورئ، داغه کتاب او داغه تصنیف اوس خو دې خلکو څه د بدعت مرکز داغه د زیارت نه جوړ کړی دی. شاهان د زمانې راځي او داغه لرګي ښکلي. شیخ عبدالقادر جیلانی وګورئ، بادشاهان د زمانې. شیخ جنید پېښوري او بغدادي وګورئ، بادشاهان د زمانې. زمونږ پېښور کې شیخ حبیب وګورئ، د حضرت بنور صاحب خلیفه بادشاهان ورسره داسې د ګدایانو غوندې په دربار کې پراته دي او د قبر ته چې ورشي
یو خاص قسم اثر او کیفیت په سړي باندې تاریخ اټک ازرجی صاحب وګورئ دام د حضرت بنور صاحب خلیفہ ستاسو د کوټ حاجی بادر صاحب وګورئ دیم خلیفہ د حاجی بادر ولی وای په دې چره سوچ کړي بادشاہان د زمانه د غدایانو په دربار کې د خاور غلي پراتی علما خو درویشان د درویش بادشاہ وې چې کوم سعادت ما غوښتو چې امام فخر الدین رازی په ټمټم کې ناس دي او ما د اس په ځای باندې سونه نیولې راکاګم دینه لوی سعادت بل سکے دیش امام فخر الدین رازی په ټمټم کې کېناستو اس لری کو او هغه نیولې دی عیدګاه ته منځ شو بادشاہ بیا ټمټم نیولې دی منډه وایو امام فخر الدین رازی کور تر دنیا حیران اکبر دس درې ورځې چې تیرې شو بادشاہ بیا راغی امام فخر الدین رازی ته وایي چې تا څه حکم کړی و ما ومنلو اوس راز راته وایه چې دې کې دی راز څه و چې په ما دې دا چلو وی راز بیا لاس نیونی وی راځه جماعت ته راوستو چې ګوري که بوډا دی که ځوان دی سپارې په لاس کې نیوي مدرسې ته بوتلو چې ګوري بوډا دی که ځوان دی سپارې په لاس کې نیوي امام فخر الدین رازی ورته هلکه دا ولې تاسو خو تر اوسه پورې دلته سپارې نه ویلې ویسه مونږ ته خو د دې سپارو قدر نه معلوم چې دا سپاره چا ویلي بادشاہ د هغې ټمټم عیدګاه ته بوځي او پکې ناست اوس د دې په قدر پوه شو نو مونږ وی چې راشه چې مونږ هم دا سپارې ووایو چې سبا زمونږ هم داسې قدر او عزت پیدا شي لکه د امام فخر الدین رازی چې شوی دا سپارو برکت دی چې بادشاهان وی ټمټمونه راښکلي دي عزیزانو اصل شی دا دی چې تاسو سرمایه‌دار پراچگان حضرات چیئی یا د دې کوټ نور معززین دا سوات دیر کوئٹہ بلوچستان باجوڑ دا تدا مدرسې مپری دی خپل بچی ورته راولېږئ خپل بچی چې د کوټ په تاریخ کې دا وګورئ دا کرنیل صاحب انګریزي تعلیم مو په فوج کې کرنیل مو او علم مو ما د دربار کې پراته دي او د قبر ته چې ورشي یو خاص قسم اثر او کیفیت په سړي باندې تاریخ اټک ازرجی صاحب وګورئ دام د حضرت بنور صاحب خلیفہ ستاسو د کوټ حاجی بادر صاحب وګورئ دیم خلیفہ د حاجی بادر ولی وای په دې چره سوچ کړي بادشاہان د زمانه د غدایانو په دربار کې د خاور غلي پراتی علما خو درویشان د درویش بادشاہ ہوئے چکم سعادت ما غختو چې امام فخر الدین رازی په ټمټم کې ناستی او ما د اس په ځای باندې سونه نیولې راکاګم دینه لوی سعادت بل سکے دیش امام فخر الدین رازی په ټمټم کې کېناستو اس لری کو او هغه نیولې دی عیدګاه ته منځ شو بادشاہ بیا ټمټم نیولې دی منډه وایو امام فخر الدین رازی کور تر دنیا حیران اکبر دس درې ورځې چې تیرې شو بادشاہ بیا راغی امام فخر الدین رازی ته وایي چې تا څه حکم کړی و ما ومنلو اوس راز راته وایه چې دې کې دی راز څه و چې په ما دې دا چلو وی راز بیا لاس نیونی وی راځه جماعت ته راوستو چې ګوري که بوډا دی که ځوان دی سپارې په لاس کې نیوي مدرسې ته بوتلو چې ګوري بوډا دی که ځوان دی سپارې په لاس کې نیوي امام فخر الدین رازی ورته هلکه دا ولې تاسو خو تر اوسه پورې دلته سپارې نه ویلې ویسه مونږ ته خو د دې سپارو قدر نه معلوم چې دا سپاره چا ویلي بادشاہ د هغې ټمټم عیدګاه ته بوځي او پکې ناست اوس د دې په قدر پوه شو نو مونږ وی چې راشه چې مونږ هم دا سپارې ووایو چې سبا زمونږ هم داسې قدر او عزت پیدا شي لکه د امام فخر الدین رازی چې شوی دا سپارو برکت دی چې بادشاهان وی ټمټمونه راښکلي دي